نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق الله العظيم سورة سواد درویشتم پارا پنزلسم نمبر آیت تھی پمخی رکو کی مشرکانو تا تنبیح دا عذاب بیان شوا اس پدی رکو کی ہم مشرکانو تا تنبیح او سختی دا عذاب بیانی گی اللہ پاک فرمائی دا مکی مشرکان چی دا عقیدی دا توحید نا انکار کئی او استادا بی ادبی کئی دا دیو جنا چی دوی دا عذاب دا یوی چغ انتظار کئی و چی کلا دا عذاب آواز دوی تا خوشو نبیا بد دی دا پار حس قسم خلاصی دا نوی او دا عذاب بداسی چی دا بیو بالپسیوی دا بندی دو او دا وقفی عذاب بنی اس خدا مکی مشرکان وی چی منگ لخپل حصہ دا عذاب دا قیامت نا اڑان دے راکا مکی مشرکان بوی چی دا کم عذاب نا تمنگ یرین و منگ لے اسراول اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی تا صبر کوا چی دی سموی تا صبر کوا دی باندے بز عذاب راولم بیاد نبی علیہ السلام در صداقت او در رسالت دلیل دا داود علیہ السلام واقعہ مختصرا ذکر کی داود علیہ السلام اللہ جل شانہ دا تڑیل وی قوت او طاقت او بادشاہی ورکڑیو او دتے خصوصیات او معجزات دا ورکڑیو چی دبکل دا اللہ پاک صفتنا او تسبیح بیان ولا نو دسر بغرنهم دا اللہ لوی او تسبیح بیان ولا مارغانو پور سرهم دا اللہ تسبیح او لوی بیان ولا چی دبکل دا اللہ لوی بیان ولا نو مارغان باتی گیر چا پیر ناستو اغیبم دا اللہ ذکر کو دا معجزہ دا حضرت داود علیہ السلام بیا یورز داود علیہ السلام پا دے باندے دیر زیاد خوشحالو کہ ہر وقت کے زمان پا اہل و عیال کے سوک نسوک لگیاویو دا اللہ عبادت کی یعنی دا سے وقت نرازی کہ زمان پا اہل کی سوک عبادت نکی او وقت تیر شی یعنی 24 گھنٹے زمان اہل و عیال دا عبادت کی مصروف دی دا سے وقت میں نتی دی خام خاصوک نسوک عبادت کی لگیا اللہ رب العالمین تا دو دا خبر و دا خیال خوخ نشو دو کسان پر آغلل غرمی ٹیم دی پخبل عبادت کی لگیو یو توی دا دسر یو کم سل چیلے دی او زما سر یو چیلے دی دا چکم سر یو کم سل چیلے دی نو دی پا خبرو کم چالاکا دی پا ما پا خبرو کم زورور دی دی راتوی چی دا یوم مال راکا نو زما بسل شی زینور کمو دی رانوارو منگ لپیسلو کا داود علیہ السلام چی کل دا دوی حالات او قتل دا کم یو کس چی دا یو چیلیم تینا غستلا ویتا ظلم کردی پسوال کولو دا دن دا دی یوی چیلے
ستا یو کم سل دی پاغی گزاره کو دنه ولې غواړي او کته وی چې دا رمضان سره یو ځای کوم په شریکه بشو نو ډیر کرته شریکان یو په بل باندې زیاتی کوي د شراکت حق به ادا نکړي شي لکه مثال دو کسان دی یو ځای کاروبار کوي انصاف پکې ډیر کم کیږي معمولی غلطی خوړ ته ښکاري نه نو ډیر کرته شریکان دا یو په بل باندې زیاتی کوي نو کتر دنه چیلې والی یا واوی سا یو کم سلی اسنه ته په د باندې زیاتی او کې وسره شریک شي لکه سل په شریک شي نو تر درا چیلې ځان سره کې د چیلې او د حق ادا نه کې نو زیاتی وو کې ان کان خلق گزاره کی په شراکت کې د معمولی حساب هم برابر وی او زیاتی نیکان خلق دا خبره تری اوشلی پدی وقت کی حضرت داود علیہ السلام پیش چې دا پما د الله امتحان اوشو عبادت کی لگیا یمو کسان نا لغیرت خبر شروع کی د کار وستم عبادت نو خام خځه یو بل سره خبره مسله شروع شو پدیجه کې داود علیہ السلام پیشو فورا الله پاک ته سجده باندې پریوتو او الله پاک نے معافی وغوښتله الله جل شانه وتبخنه وکړو الله پاک مقام بیان کړي چې د زمون پنځ باندې ډېر لوی مقام او مرتبه ده او داود علیہ السلام ته الله پاک فرمایي ته موږ پزمکه خلیفہ جوړ کړي د خلکو په منځ کې فیصله په انصاف باندې کوا د خواهشات او تابعداري چرته اونکي ورنه تو په دې کې د نیغ لارنا بل طرف ته وړي او کوم کسان چې د نیغ لارنا بل طرف ته وړي د یعنی پکګلار روان شول د الله د لارې د غي د پاره با ډېر بد عذاب نو حضرت داود علیہ السلام باندې الله پاک دا امتحان کو او هغه فورا پدیزه توبه وستلو الله پاک ته سجده وکړه دا آیتونه د سجدی دي چې کله دا آیتونه سړی تلاوت کوي خپل او یا یو قاری سے بلول یو دی ووري په دوانه سجدا واجب شو پدی آیتونه کې پدی سلیشتم آیت باندې امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او امام احمد بن حنبل سے پنځ سجدہ کول واجب شو چې دا آیاتونه سو وای او یا سوک ووري خدا قاری سے ابن د ریکارډینګ نه د ریکارډینګ په تلاوت سجدي اورېدو باندې سجده ناراضي او امام احمد بن حنبل امام مالک سے او امام شافعی سے کوئی پدیجه کې سجده واجب نه ده دا غي مذهب ده نو فرمای نو موږ تا چې کړه دې آیت د سجدي وایو نو سجده وکاو دا واجب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده او انتظار نکوي دا د مکی مشرکان مگر د یوي چغي مالها من فواق دا سچغا چې نبوي دا غي د پارس وقفه وقالوا بي بواي ربنا عجل لنا او بي واي اے رب زمنگلم اے رب زمنگ منگلرا کا قطنا زمنگ حسد عذاب قبل يوم الحساب وړاندې د ورځې د قیامتنا اصبر على ما يقولون پیغمبر علیہ السلام ته صبر کو پاغه سچدا مشرکان یې وای دی بغړې وډې وای ته صبر کو صبر خشې دی الله دې موږ تاسو کې صبر پیدا کړي واذكر عبدنا داود ذل ايدو تیاد کا د من بندا داود علیہ السلام چې خاوند ډېر طاقت انه اواب یقینا دی رجوع کوونکو ان سخرنا الجبال معه یقینا من مسخر کړو د سرا غرنا یسبحنا چې دی غرونو بم تسبیح ویلا ول به یو سړی وی چې څنګه ویل سمې ویل څنګه ویل انسان تعالی د تسبیح ویلو توفیق ورکړي نو غرته نشي ورکول کانی ته نشي ورکول ارسته ورکول او توفیق څوک ورکړي الله نو الله د تسبیح ویلو توفیق غر لا ورکړي لګیاو بالکل ٹھیک
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بکانو خبرې نه کولې، نبی علیه السلام سره به زناورو خبرې نه کولې، نبی علیه السلام سره د کجوري یوې اوچې تنې خبرې نه وې کړې چې مدینه منوره کې نبی علیه السلام په خپل جومات کې هغې ته ډډه لګولې چې کله منبر جوړ شو هغه ستنې فریاد شروع هغه ځای باندې اوستنه جوړه ده هغې ته ویلی شي استوان حنانه دې جړا کوله. نو اوچ لرګي کې الله پاک چې توفیق واچي د تسبیح ویل بالکل کولی شي، نو تسبیح دې غرونو کوله او دا معجزات دي او دا د الله د قدرت مظهري لاس د پیغمبري وړاندې مشاهده د پیغمبري کل له اواب دا ټول الله پاک ته رجوع کوونکي چې داود علیه السلام به د الله لوی ویلا نو مارغان به تګیر چاپېره ناسته غیبه هم ویل ولې دا مارغان چې په دې هوا کې ګرځي دا څه وایي دا د الله تسبیح بیانوي. الله فرمایي ان من شیء الا یسبح بحمده الله وی هیڅ چیز داسې نشته هغه ټول زما تسبیح وایي ولکن لا تفقهون التسبیح تاسو پې نه پوهېږي ته پې نه پوهېږي الله پې پوهېږي هغه پیدا کړي دي د هغه تسبیح بیانوي. وشددنا ملک من مضبوط کړو د بادشاہي واتیناه الحکمت او فصل الخطاب او من ورکړو د ته نبوت او بهترین قوت د تقریر. ولاتاک نبأ الخصم او راغلی تا ته خبر د جګړه کوونکو اس تصور المحراب کله چې دوی په دیوال باندې راوړي دل جماعت ته اس دخلوا علی داوود هر کله چې دی داخل شو داوود علیہ السلام ته ففزع منهم داوود علیہ السلام او یرید د دوینا او یرید په دې چې دې ټیم کې څوک نور کله ملاقات ته نه دی راغلی او به تپوسو ډایرک رالو خبرې شروع کړه حیران شو او دا تبعیه را قالوا دی وته لا تخف یریګما خصمان بغا بعضنا على بعض من دو جګړه کوونکو بغاوت کړي دي زیاتی کړي دي باج زمونږ په بازي باندې یعنی یو په بل زیاتی کړي دي فحكم بيننا بالحق پست فیصلو ک په مابین زمون کې په انصاف سره ولا تشتت او نا انصافی مکوا وهدنا الى سواء الصراط او منتر نمایو کا د سملار ان هذا اخي يقينا زمارور دي له 99 نعجه د پار یو کم سل ګډي دي ولی نعجه واحد او زما د پار یو ګډه ده. فقال فصدير دارور ما توای اکفلنیها ما تدع یو چیلم راک وعزنی فی الخطاب او دی غالب دی په ما باندې په خبرو کې مرا باندې زور ور دی چیلم را نه غواړي. قال او داود علیہ السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه فتقی سر ظلم کړي تا ظلم کړي ته پتا باندې به سوال نعجتک پسوال کول استاد چيله یا استاد غړي الا نعاجي د خپل غړو سره. وان كثيرا من الخلطاء يقينا ډیر جاد شریکاننا ليبغي بعضهم على بعض خامخا زیاتی کی بازی د دوی په بازی باندې په شراکت کی الا الذين امنوا مگر کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل نکوي د نیکه وقلیل ما هم دا کسان ډیر کم دي چې نیکان مؤمنان دي نو په شراکت کې په یو بل زیاتې نه کې خدا کسان کم دي. وظن داود او ګمان وکړ داود علیہ السلام انما فتنا یقینا چې موږ په د باندې امتحان وکړو فاستغفر ربه وخر راكعا واناب پس د بخنه غوښتله د خپل رب نو پریوت الله پاک ته فرغو کی واناب او الله پاک ته فرجو کی الله پاک ته رجوع کنه په دې ځبانه سجدو فغفرنا له ذلك پس موږ د تبخنه وکړه وان له عندنا لزلف يقينا د پاره د موږ په نسبت خامخانز دی والدی وحسن اب او خزید ورتلود. یا داود علیہ السلام انا جعلناك خلیفتا فی الارض یقینا من تگرزولی خلیفہ پزمکا باندی فاحکم بین الناس بالحق پستبی سلکو پما بین دا خلقو کی پہ انصاف باندی ولا تتبع الهوى تتابداری مکو دا خواہشاتو فیضلک عن سبیل اللہ ورنتب پریوزی خطاب شیدن غلارنا دا اللہ دلارن ان الذین یضلون عن سبیل اللہ یقینا کسان چغی خطا شو او گمراه شو دا اللہ دلارنا
لهم عذاب شدید داغی د پار عذاب سخت بما نسو یوم الحساب په سبب د دې چې دی هیر کړی دا ورځ د حساب او ورځ د قیامت. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.